پاغی کې باولنی آیاتونو کې اتو آیاتونو کې ترغیب او بیا رسته داغینا اجمالاً د انبیاء ته تذکره وا او بیا د موسی علیہ السلام واقعي راوړی وا رسته داغینا منګوي سلور زلبا لبس د عالم راوړي یو اولنې باب د اتایاتونو دویم باب هغه د نهم د لسم پوریو پاغی کې علم راوړو چې پاغی کې جګړه ذکر کوله د انبیاء او د مشرکانو د موحدینو سره چې مشرکان د موحدینو او د انبیاء سره جګړې کوي نو په هغه باب کې څه خبرې ذکر شوي درې اعتراضات او د هغې جوابات او هغه خبرې چې دوی د انبیاء په خولو باندې لاسونه ښودل یا په خپلو خولو باندې چکونه په لاسونو لګول او یا په خپل خولې باندې لاس ښودل او حیران او پریشانه کېدل چې دا څه خبرې دي چې د ټولو خلکو ذهن بدل لی او د ذهن پکې بدل لی دیارلسم نمبر آیت کې دولسم کې دا خبره شوې وه چې د انبیاء او د کفارو سره خبرې ذکر شوې نو اوس د هغو دمکیانې او جواب وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا وی کافرانو خپل انبیاء ته خامخا وباسو تاسو لرا د خپل ملک نه یا براوګر زمنګ دین ته نو پدې کې اشاره شو ملګرو د انبیاء ته یا داخل شي په زمنګ په دین کې یا شامل شي زمنګ په دین کې نو دا بیا انبیاء ته شامل شو چې تاسو د زمګي نه وځي د زمګي نه وتل په درې قسمه یو قید کول دویم هغه وجل او دریم هغه جلاوطن کول نو دوی موږ به دا چل وکړو او یا تاسو زموږ په دین کې شامل شئ او یا داخل شئ او که عود معنی وکړي نو په دې کې بعض علما وایي چې ملګري د انبیاو دي تسهیل ذکر کړي دویم جل 139 سبقی تفسیر قرطبی 15 جل 199 سبقی دا خبر ذکر کړي ده نو دوی سا چې کله یو سړی هغه مسله توحید کوي نو سبوي الکه وباسو دي لري کو دي ولې لري کې بس مسله توحید کې یا زمنګ په میشن زمنګ په سوچ چلےګا بس همیشه وي زمنګ نه مني جو بس لري کېږي با نو دا د انبیاء هم دا خبره بس زمنګ خبره ومنه یا زمنګ په دل کې داخل شي بس خبره بس تاسو ومنو مرګرتیا وکړو نن به هم وي که په جمعات کې نو بس زما خبره ومني بس زما په میشن بچلېږي او یا با چې مقتدی هغه مرګرتیا کوي الکه وای موږ د سره غم خادي پریدو کدا مسله دی ومنله کبرې مسله روان شي د غم خادي بر سره پریدو مرګرتیا بر سره پریدو پرید د الله د دین د پاره الله به خمد وکي الله به خ نصرت وکي د جناب الله خبر غره درګي خ دوست بدرګي په دې ملګری سره چې دین د اړې او دین په منځ کې رکاوټ هغه جوړيږي دوی دوه خبرې وکړي چې تاسو به باسو او یا زمونږ دین کې شامل شي نو الله سوي فاوحى اليهم نوحي وکړه ربهم رب دوی لنهلكن الظالمين خامغه هلاك بكم دوی ظالمان لرا نو یوی په تاکید چې لام راوړو او نون ثقيله راوړه چې خامخا به هلاك کوم دي ظالمان لرا چې کم خلق دا خبر کې دا بس کو هلاك کوبا او دیم ولنسكننكم الارض من بعدهم او خامخا وسوب تاسو له بدیزمه کا رسته دا غوینا کدوی تاسو وباسي خو موږ به تاسو بدیزمه کا وسو او تاسو په دې باندې سګيږي پاتې کېږي نو دوی چې دا خبرې کولې چې تاسو به وباسو او نو سوره بنی اسرائیل کې آیت نمبر 76 کې دا خبره ذکر کړي سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ آیت نمبر 76 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا یقینا دوی غواړي چې چلونه جوړ کړي تا چلونه جوړوي تا په دې ځمکه د مکې د پاره دی چې وباسي تعالی د دینه په دغه وخت کې حصار بنشي ستاسو نه روستا مگر لږ وخت دی غوستا لپاره چل ول جوړی چې تا د مکې نه وباسي خو دوی به خپل هم بدی کې څه شي
حصار هغه نشي. نو دغه شانتي باید نمبر 103 کې هم دا وایي فاراد یستفزهم من الارض پس غختله د فرعونانه چې وباسي دوی لره په زور د ملک د مصر نه فاغرقناه ومن معه جميعا نو غرق کړل موږ دوی او د دوی ملګري ټول. نو دوی خو دا وباسي پیغمبره خو دوی بدل د څنګه پاتې کېږي دوی به هم د دې ځای نه څه کېږي هغه وځي. او یا دا چې دوی موږ هلاک کو دا ظالمان او دوی لرې کو او تاسو په دې ځای کې څه یی به ذالک دا وعده د هغه چا سره ده لمن خاف مقامی وخاف وعید چې یریږي د پیشۍ زمانه او یریږي د عذاب زمانه. نو دا یوازې د انبیاو سره نه بلکې چې څوک د الله د رب مخې ته د ودرېدو نه یره کوي او څوک د الله د عذاب نه یریږي دا وعده د هغه چا سره ده چې هغه به اوسئ او دا نور خلک به وباسي او دا ظالمان به الله هلاک کوي. خو چې څوک د الله د مخې نه د ودرېدو نه یریږي او څوک د الله د عذاب نه یریږي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید او هغوی فیصله غوښتله او نا امیده شول هر سرکشه ضد دي. نو دا فتحه چا غوښتله؟ نو په دې کې علما وایي یا د دې نه مراد هغه انبیا دي چې هغوی فتحه غوښتله. لکه سوره اعراف کې 9 سپاره اولنی سر کې دا غوی دا تذکره ذکر کوي چې د فتحه هغه انبیا غوښتله. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. دهاغا آيات داخرنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اے رب زمانگا پیسلو کی بمین زمانگا و بمین دا قوم زمان کی حق پیسلا و تغور پیسلا کون کے. ندوی فتحا حقا اغختلا. ندغا شانتی ذکر کئی سورہ یونس کی آیت نمبر 88 کی واقعات فرعون کے موسیٰ علیہ السلام وی وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا. وی موسیٰ علیہ السلام اے رب زمانگا یقیناً تا ورکڑو فرعون تا دا غٹانو دا غوی تا ڈول او خیستواله د مالونو په ژوند د دنیا کې. ربنا ای رب زمانگا لیضلوا عن سبیلک چې واړی خلق ستا د لارې نه. ای رب زمانگا اطمس علی اموالهم بیکار کړي مالونو د دوی وشدد علی قلوبهم او سختی راولې په زړونو د دوی باندې فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم دوی ایمان نه راوړي تر دې چې ویني هغه عذاب درناک. نو دلته موږ په دې کې تفصیل بیا ذکر کړو چې کله موسی علیه السلام خیرې وکړي وای بیا ډیره موده وروسته یو زمانه کې هغه بادام وموندلی شو او د هغې نه الله پاک څه جوړ کړي کاڼي جوړ کړي. په دې ځای بیا موږ تفصیلا واقعات ذکر کړو. نو دغه شانتې نور هم فتحه چې غوښتله انبیاو سورې عنکبوت 6 سپاره 30 نمبر آیت، سورې قمر 27 سپاره 10 آیت، سورې نوح 29 سپاره 26 آیت. په دې کې انبیاو څه کړه دا فتحه یې غوښتله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید هغوی فیصله غوښتله او نا امیده شول هر سرکشي او ضد دي. او یا فتحه چا غوښتله؟ فتح دی کافرانو غوښتله. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم. فتح راله خو تاسو فتح سره بار غوښته او دوی څه وی ان كان هذا هو الحق اے کدا قرآن او دا کتاب حق او سجین بونگ باندې د خپل طرف نه کاڼي راووروا. چا وی ابو جهل وی کنه ځکه هغه خو داسې قبیلې والا. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. نو دلته به و منکرینو ته به وایي یرې ذکر کوي. نو یره هغه چې دوی فتحه غوښتله او شپږ خبرې من ورائه جهنم چې مخې د هغې نه وروسته د هغې نه هغه دوزخ دی. ویسقى من ماء صدید څکولی کېږي به په دوی باندې اوبه صدید چې هغه وینې ځوي وي. صدید څه معنی یعنی چې هغه
یو دانه چې کله هغه دانه څه شي هغه ویني شي د هغې نه کم څیزونه راوځي دا به د دوی دپاره صحیح هغه خوراک او دا وي یتجرعه چې ګوټ ګوټ بس کی ولا یکاد یزیغه او نه به شي په اسانه تېرولی یعنی ګرمي به وي یا به بګي د دې بدبو د لاسه به دوی دا څه شي دا به نه شي تېرولی ویأتیه الموت او راځي به په دوی باندې اسباب د مرګ من کل مکان د هر غاړې نه وما هو بمیت او په دوی باندې مرګ نه راځي څه مطلب چې اسباب د مرګ څه مطلب یعنی نو به مرګ راځي او خلک وایي لکه تیرې په دې بیماری کې اخته چې نه مري او نه ژوندي کېږي لکه سوره اعلی 13 سپاره 13 نمبر آیت کې دا خبره ده او یا من کل مکان د هر غاړې نه نو شپږ طرفونو نه جهنم وي د مخې او د شانه د ګس او د خی طرف نه د لاندې او د بري نه یا تی مراد د بدن د هر امدان دا جوړونه او د دې نه به صحیح دا سختي وي ومن ورائه عذاب غلیظ او د وروسته نه به هغه عذاب سخت وي او نور عذابونه ورسره هم هغه وي الله مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثال دا کسانو چې کوبر کړي پر خپل باندې یعنی داغه توحید نه انکار کړي اعمالهم مثال دا عملون د دوی کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف پشان دا اریده چې سخت چلیږي باغې باندې سلی په داسې ورځ عاصف چې تیز سلی والی یعنی هیڅ نه باران دانې بس صحیح سلی راشي نو دا خاورې هر څه کی هغه تیزی کی الله د دې مثال علما ذکر کوي د دې ایری مثال الله تعالی د کافر د عمل مثال د ایری سره ور کړی دی او د کافر د کفر مثال د سلی سره ور کړی دی د کافر د عمل مثال چې کله دایره موجوده وي او په دې باندې تیزه سلی راشي نو دایره هر څه ختمه کي نو دغه شان د کافر عمل له هغه بالکل ختم او برباد شي یا د کفر مثال دا بشان دغه تیز سلی دی کله چې په یره باندې هغه تیزه سلی راشي نو د هر څه ختم شي نو د عمل چې دا کفر دومره غالب شي چې د هغه نیک عمل څخه هغه ختم کی او د نیک عمل تشبیه ورګړي د دایری سره نو بیا په دې کې مفسرین څه کوي سلور خبر ذکر کوي یو دا چې دایره چې دا بې قدره ده اوس یو ایره وګورئ چې څوک یې ډیران ته غورځوي څوک یې چرته غورځوي څوک یې چرته غورځوي نو دغه شانتي د دې کافرانو مشرکانو د عمل د الله په دربار کې بې قدره دی او دویم چې څنګه د دې ایرې معمولي غوندګي پیدي لکه سړی بوټو ته واچوي یا دې چرګانو ته اکثر خورئ نو دغه شان دی د دې مشرک کافر د دې نیک عمل به سلګه غوندګي پیدای په دنیا کې یا په آخرت کې خو هغه زیاته بنئ او دریم دایره چې جوړیږي دا چې کله لرګي وسوځي وروسته د هغې نه دایره وجود ته راشي نو دغه شانتي چې کله دا مشرک عمل وکړي او مرګ به د باندې راځي بس د خاتمه بیا څه شي په شرک باندې وشي هغه عمل څه شي هغه برباد شي او څنګه چې دا ایره دا سلی راشي دی خوره وره کې په دې باندې د انسان طاقت نه راځي چې دایره بیا څه کې چاپېر راغونډږي نو دغه شانتي د مشرک عمل دی چې دا بس خور شي بیا دغه قابو نه راځي نو دا سره او پنځمه خبره د خپل د نیک عمل د کامیابی په دغه باندې بلکې د نیک اعمال هغه سبب د گمراهۍ وګرځي لکه د مخکې آیت کې براشي الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق الله جل شانه د زمکه آغاز کول شو او داغي انجام هم دی نو ستای او شپک پټه بدن دی د دې الله د سګران دی بدی آیت کې دا خبره بیا څه کوي هغه ذکر کوي او د دې ایری مثال سوره نور 11 سپاره 48 نمبر آیت کې هم ذکر شوی دی او سوره فرقان 19 سپاره 23 نمبر آیت کې هم دا خبر ذکر شوی دی هبا منثورا یعنی دا بس ګډ وډ شیخ شیندل شي وي
مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافر دي پر چې کفر کړي پر خپل باندې یا انکار کړي د توحید نه اعمالهم مثال د نیک اعمال د دوی په بربادۍ کې کرامات اشتدت به الريح دا غیری دی چې سخت چې وچلیږي پاغه باندې سلی په داسې ورځ کې یوم فی یوم عاصف په داسې ورځ کې چې هغه تیز سلی والی یعنی چې کله باران نه کنه او دا سلی راشي نو دا دوړې او دا هر څه چې دي دا ولزي چې کله باران راشي نو باغې باندې لږ باران وشي نو بیا خو دا دوړې موړې نه خو چې ډېر ورځې باران نه شي نو دا کله چې باران دا سلی راشي نو دا دوړې هر څه چودږي نو دغه شان دي د مشرک د عمل مثال له لا يقدرون مما كسبوا على شيء هیڅ وس نرسي د کړي عملونو په هیڅ ثواب باندې یعنی د دوی باغې باندې سا وس او قدرت نه لري ذلك هو الضلال البعيد دا خو گمراهي د ډیره لویا د حدنا الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق انا ګور یقینا الله تعالی پیدا کړی د اسمانونو او زمکه د بار د حق کار کولو نو وس دلته دویم علم ذکر کوي د 19 نه 23 پورې په دې کې د خبرې د اشاره کوي چې دا مشرکان او دیو بل سره جګړې کوي په جهنم کې به کوي یا په میدان محشر کې کوي لاندې آیات کې تفصیل لازم الله ایا نه ګوري یقینا الله تعالی پیدا کړی د اسمانونو او زمکه د بار د حق کار کولو په دې کې د خبرې د اشاره ده چې الله د ازمکه اسمان د حق د ښکار کول لپاره پیدا کړ بل ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې انسان او جنات په دې کې زما عبادت وکړي نو بعض خلک راولګېدل او دا استدلالات پیش کړل چې دا دنیا پیدا د پیغمبر د مخنه الله وایي والارض بالحق د ازمکه د بار د حق پیدا ده د حق کار کولو نو وس پیغمبر ته الله پاک وای وعبد ربک حتی یاتیک الیقین ته عبادت کو د هغه پورې چې تعالی مرګ راشي نو چې کله پیغمبر باندې مرګ راغی د دنیا نه پناه وکړه د ازمکه خداغه د مخه پیدا و نو د ازمکه وسط پاتې شو دا اسی دا کله شاعران او کله ناطقان بخپل ناتونو کې دا چغې مغې وباسي خو دا خبره صحیح نه ده په دې ځای باندې تفسیر احسن الکلام دا خبره ذکر کړې ده الله چې د ازمکه پیدا کړله د خپل قانون دپاره پیدا کړله دا نه د چا د مخ دپاره پیدا کړله نه د چا د ذات دپاره پیدا کړله بلکې د خپل ربوبیت دپاره د انسان چې پیدا کړی دی چې زما دا ربوبیت کم دی چې دا د انسان وپیژني چې او بره یو ذات شته چې دا هر څه چا پیدا کړي دي دا هغه پیدا کړي دي یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید او کو غواړي نو پناه به کې الله تاسو او راوبلي نور خلق که تاسو د الله پاک توحید نه منئ د الله پاک د وحدانیت نه منئ چې دا هر څه په ځمکه موجود دي دا دلیل دی چې او یو ذات شته که تاسو دا نه منئ وګورئ مخې ته چې څومره قومونه هلاک کړي دي الله به تاسو هم هلاک کړي نور به راولي نو په دې باندې سره دا دلیل دی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك آیتونو کې تاسو وګورئ شاته لږ هغه تذکره پاتې شوه ربنا افتح بیننا یا خدا ضمیر راجع دی انبیاو ته چې هغوی پته غوښتله د هغوی کې آیاتونه تاسو سوره عنکبوت شلمه سپاره او 30 نمبر آیت الله فرمای قال رب انصرني على القوم المفسدين وی هغه ای رب زما مدد وکړي ما سره په مقابله د قوم د فساد کوونکو کې سوره قمر 10 نمبر آیت فدعا ربه اني مغلوب فانتصر سوره قمر آیت نمبر 10 کې
فدعا نو دعای غوښتله د رب خپلنا انی مغلوب چې یقینا زه کمزوری یم فانتصر نو زما بدله واخلئ د دوی نه. دغه شانتې سوره نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، ای الله د کافرانو نو کورونه یو کورون په دې ځمکه باندې پرېنږدي. او چې کله مشرکانو طلب د فتح کو نو سوره انفال نهمه سپاره آیت نمبر 14 کې دا تذکره ده چې چا طلب د فتح کو کفارو. نو سوره انفال نهمه سپاره آیت نمبر 14 کې دا خبره ذکر شوې ده. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، تاسو فتح غوښتله یقینا راغلی به تاسو ته فتح فیصله، خو تاسو دا فتح فیصله سره باره غوښته. مخکې آیت کې دوی سوي کافرانو آیت نمبر 32 کې وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، کوم وخت چې دوی ویل ای الله تعالی کوي دا قرآن د حق طرفستانه نو راوولی په موږ باندې کاڼي د اسمان نه یا راکړې موږ ته عذاب درناک. دغه شانې سجده کې 28 سورة صاد کې 16 نمبر آیت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دوی مدد او غلبه غوښته. ابن زید هم فرمایي چې دوی مدد او طلب به کو د الله نه. ابو جهل باره کې راځي چې کله د نبي علیه السلام مقابلې ته وتو نو د خانه کعبې غلاف یې ونیو او هلته یې دعا کړه الله پاکه څوک چې په حق یې هغه کامیاب کړي. نو دلته نبي علیه السلام د جماعت د صحابو دپاره دعا کوله. لکه بل ځای کې راځي مولانا روم فرمایي چې فرعون چې کله موسی علیه السلام ورته بار بار دعوت ورکو نو فرعون وی چې زما په کور کې پیدا شوی دی او ما زه دې تنګ شوم. نو موسی علیه السلام فرمایل چې هغه سړی چې زه هغه په کور کې پیدا شوم بار بار زما هغه نه مني. دا چا لیکلي تفسیر سراج المنیر کې دا خبره ذکر شوې ده. اوس دلته خبر دا ده واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. جبار څه ته ویل کېږي؟ دا دواړه د مبالغې صیغې دي. جبار هغې ته ویل کېږي چې د هیڅ چا حق په ځان نه مني، یا هغه ته ویل کېږي چې د ځان له پاسه څوک نه مني، یعنی الله شو. امام بغوي رحم الله دا ذکر کړی دي. او دا بل هغه چا ته ویل کېږي د هیڅ چا په ځان باندې حق نه مني، یعنی د بل نه حق خپل هغه څه کوي ادا کوي. دا تفسیر مظهر لیکل دي. او عنید ویل کېږي یعنی د ضد د وجې نه د حق نه ډډه کوونکی. خرطبي دا دواړه اگر چې د لفظ په اعتبار سره جدا دي، یعنی انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات د الله تعالی نه مدد طلب کوو نو الله تعالی مدد راورسېدو. انبیاء کرامو د هغوی ملګرو کامیاب شول او سرکشه او معاندین هلاک او نقصان من شول. دا ورا په دوو معنو راځي، وروسته او مخکې، ځکه بعضې علما وایي چې دا د ازدادو نه دی. نو بیا به عذاب منکرین ته اووه زجرونه اووه عذابونه نو یو او شپږ بیا په واستفتحوا یو دا شو، شپږ نور چې یو هغه سره جهنم ویسقا چې څکولی کېږي په دوی باندې هغه غسلین او سدید هغه وینو چې هغه دانې کله ماتې شي هغې ته وایي چې دوی به یې په قلار ځکه ګرمې به یا به د وجې د هغه بوی نه شي څکې. او را به شي دوی ته مرګ د هرې غاړې نه، یعنې را به شي دوی ته اسباب د مرګ من کل مکان د هر غاړې نه. وما و امید نه خوښوي او نه به خوښوي په مړي کې
څه مطلب د دې ټکي پوه نه شو او راځي به دوی ته اسباب د مرګ د هر طرف نه خو نه به وي مړ کېدونکي څه به وي دا به نه وي مړ کېدونکي وما هو بمیت او دا به څه وي دا به نه وي مړ کېدونکي لکه سړی وی هلکه نه مري او نه ژوندی کېږي لکه سوره اعلی کې الله پاک ذکر کوي آیت نمبر 13 کې آیت نمبر 13 کې ثم لا يموت فيها ولا يحيا نه مړ کېږي په هغې او نه به ژوندی کېږي نه به مرګ راځي او نه به ژوندی کېږي ومن ورائه عذاب غلیظ او د شا طرف نه به هغه عذاب سخت وي څه مطلب هغه سخت عذابونه به او د دوی خوراک به څه وي نو الله پاک فرمایي په سوره غاشیه کې ليس لهم طعام الا من ضريع نه وي د دوی خوراک مګر د اصغدار بوټي نه لا یسمن ولا یغني من جوع او نه به سربول کوي او نه پیدا ورکوي د لوږې نه لکه سورة دخان کې وګوره 50مه سپاره کې الله پاک ذکر کوي سورة دخان 50مه سپاره کې إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون یقینا وینې او زقوم خوراک دي د ګناهګار په شان د ویلې کړی شوي تانبې فی البطون چې غوټ کېږي په خېټو کې کغی الحمیم په شان د غوټ کېدلو د ایشېدلو اوبو خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم دوه به نڅېدي نو راکاږي به میین د دوزخ نه ثم صبوا بیا به راوړئ فوق رأسه د سر له پاسه من عذاب حلیم دا عذاب د ایشېدلو اوبو نه ذوق وڅکه انک انت العزیز الکریم یقینا ته زورور یې او سپین روبی یې الله نو دلته دا خبرې او دلته یو مختصر دلیل عقلی علم تر ان الله کې ذکر کوي او د دې نه مخکې کافران ووي په دې مثل الذین ينفقون چې زموږ د عمل هر څه برباد دي نو موږ چې صدقې کولې او موږ خیراتونه کول او موږ د غلامان ازادول میلمستیاوې کول هسپتالونه جوړول روډونه جوړول نو د هغې خبره په دې لاندې آیات کې مثل الذین کفروا هغه په دې آیات کې به دا خبره څه شي هغه ذکر شي دا څو خبرې پکې نوي پاتې شوي درس کې نو دغه ځکه وکړئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم